ابواب الزهد عن رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه احادیث مبارکه چې د انسان په زړه کې نرمي پیدا کوي، انسان د آخرت طرف ته متوجه کوي، انسان خپل مقصد ته متوجه کوي. دا چې علماو جمع کړي دي د یو دپاره مختلف عنوانونه یې، څوک یې په ابواب الزهد په عنوان باندې نقل کوي، څوک یې کتاب الترغیب و ترهیب په عنوان باندې، څوک یې کتاب الرقاق په نامه باندې. دا ټول هغه احادیث هر یو کې عالم جمع کړي چې سړی د آخرت طرف ته متوجه کړي، زړه کې رقت و نرمي پیدا شي. لکه بار بار موږ تاسې اورو اصلي مقصد د زندگی د موږ خو د الله عبادت ته، چې مخکې مو ویلي وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خو د یغه نه موږ څه شیان منع کوي، یخ ته مو نه ورپرېږدي چې هغه شهوت بطن او شهوت فرج ده. ذاتي تعبیر په مال او په جاه او په مختلفو شکلو باندې کیږي. بیرته چې داسې احادیث سړی واوري چې په هغه کې د ثوابو د عقابو خبرې وي، د جنت او د دوزخ خبرې وي، د الله تعالی د قرب خبرې وي، د الله د عذاب خبرې وي، نو انسان خپل مقصد طرف ته متوجه کیږي، زړه کې بیا نرمي پیدا کیږي. دغه وجه نه داسې احادیث کتل همیش دپاره پکار وي. اول باب حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دا نبی علیه السلام چې دوه نعمتونه دي ډېر خلک کې تاوانیان دي. هغه چې د یو صحت ده بل فراغت ده. وای حضرت پیغمبر علیه السلام دلته تشبیه کړې ده د انسان د زندگی د تجار د زندگی سره. عام تجاران د یغو په تجارت کې مقصد دا وي چې رأس المال محفوظ پاتې شي، زه زیادت حاصل کم، اصل چا کومه سرمایه ده هغه راسره محفوظه پاتې وي، زه زیادت حاصل کم، خرچه به د زیادت نه کم، د اصل شی به مې د لاس نه وځي. خو دغه فکر چې چا سره وي چې زه دا 10 لکه روپۍ لرم چې دا مې د لاس نه ونه وځي، دا په کور کې کېښودنو باندې خو زیادت نه پکې راځي. نفس په مال اخیستلو چې په دکان کې مال واچوې د 10 لکه روپۍ زیادت نه راځي، دا بیا کثرت یې ملازمت غواړي، پایبندي غواړي، دکان به همیشه خلاصوي، روزانه به کاروبار کوي، بیا د تا په کاروبار کې ترقي راځي چې اصلي روپۍ هم درته محفوظې وي، ګټه هم حاصلېږي. که چا داسې ونه کړه نو هغه سړی تاوان بیا وکړي. کال په آخر کې حساب چې وکړي 10 لکه روپۍ سرمایه وه په دکان کې، د دې په ځای چې ګټه یې کړې وای کله 2 لکه روپۍ تاوان کړی، کله 3، خو د ډېرو لاابالۍ د وجې نه کله اصل سرمایه ټوله لاړه چې ختمه شي، دغه خلک څه ورته ډیوالي کروړپتي وي، هر څه ختم شي، د پورو د لاسه بیا د باندې نشي وتی. دا صحت او فراغت خلاصوالی دا د انسان اصلي سرمایه ده، دا رأس المال ده. په دغه سره د الله سره تجارت کیږي. که سړی د صحت په شپو کې، د فراغت په شپو کې طاعت، عبادات، بندگی د خدای پاک وخت تیر کړي، نو دومره ګټه به وکړي چې ثمره او نتیجه بیا ختمېدونکې نه، د ابدي جنت ابدي نعمتونه ورته پیدا کیږي. خو که دا اوقات ضایع کړه، اصل سرمایه لاړه، د مرګ نه بعد بیا دواري موقع شته. خو دلته یې 2 نعمتونه وښوه، یو صحت، یو فراغت. وایي که یو وي بل نه وي بیا هم پوره کار سړی نشي کړی. یو سړی په صحت جوړ ده، خو لیکن د مسکنت د وجه نه، د عیال د نفقې د غم د وجه نه،
دومره شپه ورځ مصروف ته د دنیا په کاروبار کې چې عبادت ته، علم ته، ذکر ته، دینی امورو ته نه د خلاص جوړ ده، خو مصروفیت شغل ډیر ده، نفقه د عیال ور د غاړې ده او ډیرو مصروفیاتو د وجه نه وخت نشي پیدا کولی چې یوه ورځ په علم کې تېره کړي. کله یو سړی بیا دنیا لري، فارغ وي، خو صحت نه وي، صحت نه وي، سره له دې نه چې ډېرې روپۍ لري، ډېره دنیا لري، کاروبار ته نه ده محتاج، خو مدرسې ته نشي تللی، سبق ته نشي تللی، جلسې ته نشي تللی، د ذکر حلقې ته نشي تللی، ولې مریض وي. خو چې دواړه چاته خدای پاک ورکړي، دغه انسان د غټه سرمایه څښتن ده. لکه زه د خپلو وروڼو ته ډېر دا وایم، دا زموږ د طالبي زندګي ګوره د دغه دواړو نعمتو زندګي ده. الحمدلله دومره صحت هم شته چې سړی څه کړی شي، او د موږ تاسې پلرو، وروڼو، ترو دا مسلمانانو ته د الله جنت الفردوس کې اعلی مقامات ورکړي چې دین ته یې فارغه کړي م یو، کورنۍ د موږ نه روپۍ نه غواړي، موږ یې علم ته ور خلاص کړي م یو، عبادت ته خلاص یو. د طالبي په زندګي کې لمونځ په یو کم 50 کروړه بدلیږي، ذکر په یو کم 50 کروړه بدلیږي، څومره غټه سرمایه ده. نو دا وخت چې سړی عبث تېروي، دا لوی تاوان ده. اصل شي ته یې متوجه کړو. ګوره یو حدیث مبارک ده، خو اصل شي ته یې متوجه کړو چې دا وخت باید ضایع نشي، دا صحت، دا فراغت یوه ورځ دی وي، یوه ورځ، دا یوه ورځ کې داسې څه کړی شي چې الله راضي کوی شي.